حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. قرآن پاک کې الله تبارک و تعالی بنی آدم ته د توبې د وستلو حکم ورکړی دی. انسان په یو وخت کې په دریو لارو کې په یو لار خامخا ځي. درې لارې دي، په هغې کې یو نه یو لار انسان خامخا خپلی. د هغې درې لارو نه علاوه په بله لار باندې انسان زندگی نشي تیرولی، مزل او سفر نشي کولی. هغه درې لارو کې یوه لار د نیکۍ او د جنت لاره ده، بله لاره د بدۍ او د جهنم لاره ده، او بله لاره د توبې او استغفار لاره ده. بنی آدم که نیک اعمال کوي نو دی دا زندگی اسم تیری، خو د نیکو اعمالو په برکت دنیا او آخرت به ښکلي شي او جنت ته تلو والا به جوړ شي. یوه لاره دغه د نیکۍ او د جنت شوله، او که بنده نیک اعمال نه کوي نو د بدو عملونو لار به خپله کی، او د بدو اعمالو په وجه باندې دا بنده په دنیا کې مخوارزار او په آخرت کې به هم ذلیل او رسوای، او الته آخرت کې عذاب او جهنم به انجام وي. نو دا دوه لارې شوي. او درېیمه لار چې کوم انسان ته د ګناه په لار باندې احساس وشو او د دا فکر وکړه چې ما ښه نه دي کړی او زه توبه ویستل غواړم، نو چې دې بنده د توبې لار خپله کړه نو د چې څومره ګناهونه کړي هغه ټول ګناهونه ورته معاف شي، او د دغې ګناهونو په بدل ورله څومره ګناهونه یې کړي هغه مره نیکۍ عملنامه کې ولیکلی شي. نو بنده په دې دریو لارو کې خامخا په یو لار کې به سفر کوي، مزل به کوي، په یو لار کې به رواني. نو انسان له پکار دی چې دی په نیکه لار باندې، په نیغه لار باندې د جنت په لار باندې روان شي. د بنی آدم د زندګۍ مثال د واورې دی. دې واورې ته تاسو لږ نظر وکړئ نو واوره خلک که په اوبو کې یا په شربت کې واچي یا په پایو کې واچي، نو دغه اوبه، شربت یا هر یو مشروب چې وي نو هغې کې دا واوره ویلی شي نو فایده خلکو ته ورسي. او که دغه واوره دی په اوبو یا نورو مشروباتو کې وانچوله، هسې د یو اړخ ته ایښې ده، نو د دې واورې آخري انجام ویلي کېدل او ختمېدل، ضایع کېدل وي. نو د انسان د زندګۍ هم همدغه رنګ مثال دی چې د انسان د خپل زندگی د الله په لار کې ولګوله، نو زندگی خو اسم یو نه یو ورځ ختمیږي، لکه څنګه چې واوره یو نه یو وخت او یو نه یو لمحه کې ویلې کېږي او ضایع کېږي به، داسې انساني زندگی هم یو وخت به ختمه بشي. نو د انسان د زندګۍ د واورې مثال دی، که په نیکه لار دی راواړوله او په نیکه لار کې د زندگی صرف کړه ولګوله نو فایده به درته ورسي. او که دغه واوره چا په اوبو کې وانچوله هسې ایښي نو ویلې کېږي، خو خامخا ویلې کېږي، خو هېڅ فایده به ترې چاته میلو نه شي. داسې د انساني زندګۍ مثال هم دی چې نیک اعمال یې ونه کړه نو ژوند خو اسم یو نه یو ورځ ختمېدونکی دی. د نیکو اعمالو د نه کولو په وجه دا انسان هېڅ قسمه فایده به حاصله نه کي، او لا نقصان به ورته بیل میلو شي چې آخرت به ځان له برباد کي. نو د انساني زندګۍ همدغه راز دی چې دی ځان د کامیابۍ په لار باندې اموخته کي او د بدو عملونو نه ځان وساتي، نو دا انسان زنده باد او کامیاب بوي. الله تبارک و تعالی فرمای یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو الی الله توبة نصوحا، تاسو الله ته داسې توبه وباسئ چې کلکه وي او د هغې توبې نه وروستو دغه توبه ماته نشي. نو موږ او تاسو به د ګناهونو په وجه باندې د الله نه غافله کیږو نه، چې کوم ګناهونه زموږ نه شوي دي په هغه ګناهونو باندې به موږ د نن نه استغفار او توبه شو او د الله نه به معافي وغواړو. په مخلوقاتو کې درې مخلوقات دي.
لومبنی مخلوق چې د ټولو نه غوره وي او د هغې نه بره بل مخلوق قیمتي نه وي او باشرفه بل مخلوق نه وي، نو هغه انبیا او رسول دي. تمام پیغمبران داسې مخلوق دی چې د دوی نه د سره د ګناه تصور هم نشي کېدی. د پیغمبرانو نه ګناه نه کېږي، د ګناه ماده پکې نشته. او دویم مخلوق نورانی فرشتي دي، ملائک دي چې دوی کې هم ګناه ماده الله اچولې نه ده، د دوی نه هم ګناه نه کېږي. نو موږ او تاسو نه فرشتي یو نه پیغمبران یو، او زموږ دا عقیده او ایمان دی چې د پیغمبرانو سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېدلې ختمه شوې ده. نه د حضور علیه السلام نه وروسته بل نبی او رسول او پیغمبر دنیا ته نه راځي. حضور آخري پیغمبرو، نو مونږ نه پیغمبران یو نه فرشته او ملائک یو، مونږ عام انسانان یو، او بیا په عام انسانانو کې کمزوري د الله بندیان یو، زمونږ نه ګناه خطا هم کیږي. پیغمبرانو کې د ګناه ماده الله اچولې نه ده، داسې فرشتو کې هم د ګناه ماده نشته. او صرف انسان، هغه انسان چې پیغمبر نه دی، نو د کې بیا د ګناه ماده شته. د عمومي عام انسانانو بارکه الله تبارک وتعالی فرمای فالهمها فجورها وتقواها، د ګناه ماده مم پکې اچولې ده، د نیکه ماده مم پکې اچولې ده. نه کله کله بنده ګناهونه وکي او بیا پیمانه شي توبه وستل غواړي، نو چې دا چا توبه وستنو دا ډیر کامیاب او الله ته محبوب شو، الله ته نږدې شو. حدیث مبارک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی التائب حبیب اللہ، توبه وستون کی بنده دا د الله دوست دی. نه چې کوم بنده د الله نه لرې شو، ګناهونه وکړل، غافل شو، او نن ورته احساس وشو چې زه توبه وباسم، او په ماضي کې کوم اعمال شوي دي په هغې خفه وي، ملامته وي، آینده زندګۍ دپاره کلکه اراده چې زه به بیا دا عمل کله هم د ګناه ونه کمه، نو دا توبه ده چې د سره دا احساس پیدا شو ګویا چې د توبه وویسته. او چا چې توبه وویسته نو دا د الله دوست شو. نو توبه وستون کې بنده دا د الله دوست وي. او زمونږ او ستاسو توبه وستلو سره الله پاک خوشحالیږي او مونږ له اجرونه ثوابونه ډیر راکوي. د حضرت هود علیه السلام قوم چې کله نافرمانه شو، نو الله په دقات سزا او عذاب راوستو. مسلسل تفسیر در منصور لیکلی دی، مسلسل 3 کاله په عذاب چلیدو، بارانونه په بند شو، او د اولاد خوشخبریم په الله بند کړه، بچیم ورله بند کړل، بارانونه هم ورله بند کړل. د هود علیه السلام قوم ډیر سرکشه شو، او چې کله تنگ شو د عذاب نه چې باران نه کیږي، قادسالی راغله چې باران اون شي نو ګرمي بم زیاته شي، فصلونه بم خراب شي، اوبه بم کمی شي، ساروی بم مړ کیږي. نو د دې وجې نه دا قوم تنگ شو، توبه وستل غواړي. نو حضرت هود علیه السلام لراغلی دی، او هود علیه السلام ته شکایت کړی دی چې مونږ ته دا مسله ده چې باران نه کیږي، فصلونه خراب شو، ساروی را نمړ شو، او بچیم نه کیږي. نو دا 3 کاله یو شان عذاب چلید، تر راته څه وظیفه وښایه، څه چل راته وښایه چې مونږ باندې الله رحم وکړي. نو الله پاک نوح علیه السلام هود علیه السلام ته حکم ورکو، وی ته دې قوم ته دا ووایه یا قوم استغفروا ربکم، ای زما قوم تاسو د الله نه د خپل رب او پروردگار نه بخښنه وغواړئ، ثم توبوا الیه، او بیا الله ته توبه وباسئ، یرسل السماء علیکم مدرارا، تاسو باندې باران په شیبو شیبو برا اوري، ویزیدکم قوتن الی قوتکم، او ستاسو قوت چې کمې درکړې دی هغه به نورم در لزیات کی، نور طاقت او قوت بم در لدر کی، ولا تتولوا مجرمین، او تاسو مخ ګرځون کې روګردانی کوون کې مجرمان م جوړیږي، یعنی دا الله د احکامو نه روګردانی مکوي، اعراض مکوي، مخ م اړوي.
نو دې ځای کې دا وښودلی شو چې د الله د طرف نه لوی عذاب کله راشي، د هغې عذاب دفع کول او د هغې عذاب نه ځان خلاصول او د هغې عذاب نه نجات حاصلول، دا صرف او صرف د توبې لار ده چې بنده د توبې په لار روان شو، استغفار یې وویل، الله ته رجوع وکړله، توبه یې اویستله، رجوع الله وشوله، اوس د ده دا ټول ګناهونه به معاف شي. الله به دومره مهرباني ورسره وکړي چې کوم عذاب پې راغلي هغه راغلي عذاب به ته الله واپس کړي او دې خلکو باندې به الله رحمتونه را نازل کړي، عذابونه به ته پورته کړي. قرآن کې بل ځای کې یو آیت کې الله تبارک وتعالی فرمایي د یو ناشکر او سرکشه قوم باره کې، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. کچری دی خلکو د دې کلو دی خلکو ایمان راوړی وي، واتقوا او تقوا یې اختیار کړی وي، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، نو خامخا موږ به په دوی باندې د آسمانونو او د ځمکو برکات را نازل کړیو، ولکن کذبوا، لیکن دغه د کلو خلکو سرکشي وکړه، تکذیب یې وکړو، فاخذناهم بما كانوا یکسبون، نو د دوی د دې عمل په وجه مې دا خلک را ونیول. نو معلومه شو چې انسان د الله پاک نه ویریږي، ایمان راوړي، اسلام قبول کی او د ایمان او د اسلام نه وروسته تقوا اختیار کی، د ځمکې او د اسمانونو چې څومره خزانې د برکاتو دي هغه ټولې خزانې به په الله ازادي کی راوسپړي او ټول رحمتونه برکتونه ویړیا عمدې انسان لبور کی. اصل کې تقوا انسان کې راتلل او د ګناه نه پرهیز کول چې دا دوه کیفیتونه انسان کې جمع شو، د الله د ټولو خزانو چابیانې به د انسان ته الله ورکوي. همدارنګه واقعات د حضرت نوح علیه السلام سره هم شوي وو. د نوح علیه السلام د عمر حوالې سره کتابونو مختلف اقوال او مختلف روایات ذکر کړي دي. چا ویلي دي چې 1100 کاله عمر د نوح علیه السلام دی او یو قول پکې دا دی چې 1400 کاله عمر یو، او چا ویلي دي چې 1400 کاله عمر دا د نوح علیه السلام دی. خو بهرحال په دغه زندګۍ د نوح علیه السلام کې اختلاف دی چې څونه زندگی او څونه عمر، خو د هغوی د دعوت او تبلیغ په دې محنت کې شک نشته. 900 کاله مسلسل یو شان تبلیغ کړی دی، قوم د الله طرف ته رابللی دی، خو په دغه 900 کاله کې یو بنده هم نه تیارېده او غون قوم باندې چې څومره محنت شوی دی یو ذره هم ډیر اثر یې نه کو، او دغه قوم کې تقریبا 80 کسانو صرف هغوی ورسره ملګري شو. 900 کاله کې 80 کسان د نوح علیه السلام سره ملګري شو. اوس په دغه 900 کاله کې دومره محنت شوی دی، اخر کې د قوم باندې نوح علیه السلام خفه شو او د قوم نه ډیر زیات خفه پدې دی، خفګان محسوس کړی دی چې زما د قوم ولې زما نه مني. بیا د قوم خو خبره نه منله، ورسره په دې عذاب کې مبتلا شو چې د نوح علیه السلام تبلیغ به واورېده، د نوح علیه السلام د الله د یووالي ترانه به واورېده، نو دا قوم به غوسه شو. نوح علیه السلام ته په مری کې صادر یا پړې به واچو، مری به تیزندي او خفه کړله، او چې داسې به شو چې نوح علیه السلام به د ډیر تکلیف د وجې بېهوشه شو، نو د قوم به دا خیال کو چې ګنې دې مړ شو، نو لا بړل یو ډیران یا نور د خزلې ځای او هلته به یې وغورځو، هغوی به دا ګڼل چې دا مړ دی، هغه به مړ نو شهید بنو، هغه به بېهوش و. نوح علیه السلام چې کله بیا په هوش کې براغی، بیا به خپل مهنت او خدمت شروع کو، تبلیغ به شروع کو، قوم سره بیا هم نه د منلې. 900 کاله چې داسې تیریږي. اوس د نوح علیه السلام عمر مبارک بطور معجزه الله دومره ډیر مقرر کړو، غني د قوم درمیانه عمرونو داسې نو چې د قوم بم 900 کاله او 1200 کاله عمرو. د نوح علیه السلام د قوم
درمیانه متوسط اندازې سره عمرونه وو. نو دغه وخت کې د نوح علیه السلام یو قوم چې وفات ختم شوی دی، نیست و نابود شوی دی، نو په دې اثر باندې قوم ته خیرې نه کولې چې شاید د دې قوم اولادو کې څوک نیکان پیدا شي. هغه اولاد به راغټ شو نو خیرې به ورته نه کولې، کېدی شي د دوی په اولاد کې څوک نیک شي، خو څوک هم نیکان کېدل نه، چام توبه ویستله نه. یو وخت داسې راغی چې نوح علیه السلام ډیر صبر کړی دی، خو الله چې دې نظاره کوله د نوح علیه السلام تکلیف ته کتل، فرشتوم د نوح علیه السلام تکلیف ته کتل، نو د فرشتو نه برداشت نه دی شوی. الله ستا په دې خاص بنده باندې دومره تکلیف دا قوم تیری سزا او تکلیف او عذاب ورکوي، ته د نوح علیه السلام مرسته وکړې، مدد وکړې. نو الله غیرت وکړو، د نوح علیه السلام دغه سرکشه قوم چې توبه یې نه ویستله او تبلیغ د نوح علیه السلام نه منو، نو الله نوح علیه السلام سره غیرت وکړو او په دغه قوم نوح باندې 3 قسمه عذاب راوسته. یو عذاب دا چې بارانونه په بند کړل، دویم عذاب دا چې ساروی ور لمړ کړل، دریم عذاب دا چې بچی ور لبند کړل. د کوم خزو چې د اولاد امید و نو د هغوی اولاد پیدا شو او باقی اولاد دنیا ته راتلل، دا غونډه سلسله ورله بند کړه. د نوح علیه السلام اولاد د نوح علیه السلام د قوم دا 3 عذابونو، د دې عذابونو د لاسه قوم تنگ شوی دی او نوح علیه السلام لراغلی دی. اوس دا عذاب 3 قسمه وو، دا کمې پورې چلیده، نو دا تقریبا مسلسل 40 کالو د پاره چلیدلی دی. په قوم نوح باندې مسلسل 40 کالو د پاره عذاب چلیدلی دی. نو چې کم ماشومان پیدا شوي وو هغه د 40 کالو عمر ته ورسېدل او نور ماشومان پیدا نشو. چې چا به وی چې د باران خوند او مزه زیاتوي، نو دغه نوی چې ماشوم پیدا شوی او 40 کالو ته رسېدلی، نو دوی باران نه پیژنده چې باران څه ته وایي، ځکه د دوی مخکې باران ورېدلی نه دی. که چا به وی چې ساروي وي د هغې نه خلک پی اخلي، نور منافع ته حاصلی، نو په دې باندې خلک نه پیدل، دوی به وی چې دا ساروی څه ته وایي. که چا به وی چې ماشومان به پیدا شو داسې خوشحالي به وه، هغسې خوشحالي به وه، نو دغه واړه چې 40 کالو ته رسېدی دوی به نه پوهېږي چې ماشوم څنګه وي، څنګه پیدا شي او څنګه غټېږي. دا قوم نا اشنا شو دې نعمتونو سره، د الله عذاب 40 کاله په یو شان چلیدلی دی. اخر دا قوم تنگ شوي دی او نوح علیه السلام لراغلی دی، وایي موږ ته څه چل وښایه او ته دعا وکړه چې الله د عذاب لرې کړي. نوح علیه السلام دعا نه کوي، دې قوم ته وظیفه ښیي. قوم ته وایي چې تاسو په خپله باندې وظیفه شروع کړئ، الله به رحم وکړي. نو قوم وظیفه شروع کړې ده او څه وظیفه وله نوح علیه السلام ورکړې ده. نو قرآن هغه آیتونه نقل کړي د نوح علیه السلام هغه وظیفه ذکر کړې ده. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. نوح علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو د خپل رب نه استغفار او بخښنه وغواړئ. انه کان غفارا، بېشکه الله تبارک وتعالی غفور الرحیم ذات بخون کی مهربان ذات تے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تاسو ته د باران مسله ده چې باران نه راوریږي، نو باران به په شیبو شیبو درته راووري. ویمددکم باموال وبنین، تاسو ته د سارو مسله ده، تاسو ساروی نشته، مال نشته. دریمه مسله ستاسو اولاد نشته، بچی نه پیدا کیږي، ښځې شنډې شوې. نو دا ټولې مسلې ستاسو امداد به حکم استغفار شروع کې، باران هم راوروم،
استغفار شروع کې ساروی بمدل واپس درکم استغفار شروع کې اولاد غواړي نو نارینه اولاد بهترین اولاد بدل درکم یمددکم باموال و بنین ساسو مدد به وکم په مالونو په نارینه اولاد سره نو دې قوم ته درې مسلې وي چې باران نه کیږي د دې مسلې حل پکار دی ساروی نشتا د دې مسلې حل پکار دی اولاد نارینه نشتا د دې مسلې حل پکار دی نو دا درې مسلې وروړي دي خو الله مهربانه بادشاہ دی د دې د دریو مسلو سره زیاتی دوه مسلې ول نور حل کوي وې تاسو استغفار وایي د استغفار اثر برکت او خصوصیاتو کې یو خاصیت بدای چې د استغفار په وجه باندې ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا تاسو له جنتونه درکم او په جنتونو کې بیا نهرونه بم درل درکم نو ګوره دا د استغفار برکت ته چې دنیا دې په غوستانو دنیا ملو شو او ورسره آخرت هم درل الله خدر کو نو د استغفار ډیر برکات دي ډیر استغفار ویل پکار دي استغفار په برکاتو انسان ته ډیر زیات امن او خوشحالي سکون ملاويږي که د دنیا او که د آخرتي دل الله پاک خیر او برکت ورکړي او چې څوک توبه وباسي استغفار ووایي نو دا نه چې د نیکی نه ده کړې د استغفار په برکت باندې د چې کم ګناهونه کړي د هغې نه نیکۍ جوړې شي او د په عملنامه کې کم ګناهونه لیکلي شوي هم هغه ګناهونه خو صرف نوم ولا بدل کی څومره ګناه شوي هغه تعداد سره نیکۍ ولو لیکي او د فرشتو نه الله دا خبره پټه کړي چې دا ګناه کړی ده پرواز د محشر د فرشتي اونوي چې پروردگار عملنامه کې خو ګناه نشته لیکل شوی خو مونږ ته یاد دي چې دا ګناه کړی و نو د فرشتو د دماغ او د ذهنونو نو خیال او د وهم او ګمان نه الله دا وباسي دا خیالم ته نو باسي چې دې بنده ګناه کړ ټول ارڅو ته معاف شي نو استغفار ډیر ویل پکار دی زمونږ په دې بزرګانو کې یو بزرګ دی بشر حافی رحمت الله علیه او مشهور صوفی بزرگ تیر شوی دی دې په ابتدا کې ډیر زیات ګډ وډو د شراب مسکل او نور د ګناه غټ کارونه به کول او د شراب په دې زندګۍ کې ډیر زیات مستانو غافل انسانو یو ځل پلار باندې روان دی سګوري چې پزمکه باندې یو کاغذ پروت دی هغه کاغذ د نظر شو دی هغه کاغذ ته وګوري پاغه باندې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوی وي بشر حافی فورا هغه کاغذ ته راټیټ شي هغه کاغذ روچت کی خولي کی او جیب باندې لاس اوخه ما سره پیسې شته کنيشتا وې قتل په جیب کې معمولی پیسې دي فورا د نشي په حالت کې تل دی بازار ته او په بازار کې د عطر والا دکان لورغلې دی چې څه پیسې وسره وي هغه ورکړوي د دې په بدل کې عطر او خوشبو را دکاندار ولا عطر او خوشبو ورکړي دا بشر حافی راغله دغه کاغذ باندې چې بسم الله لیکل شوی دغه کاغذ صفا کړي د خپل کړي دی او چې کوم خوشبو واغشته هغه کاغذ باندې پورې کړه شاپه مخ باندې هغه خوشبو پورې کړه او بیا لاړه هغه کاغذ چې کوم پرزه باندې کلمه لیکل شوی و هغه کاغذ چرته پورته کې خو د اوچت ځکه او پزړه کې دارال چې دا کلمه دا د زمکه د پاره نه دا اوچت ځکه پکاري اوس د نشي حالت کې دی خو الله چې چاته هدایت کوي نو هغه بیا سرم سم نوي بشر حافی په حالت د نشه کې عمده عمل وکړ د کلمې سره د عقیدت اظهار وکړ شپې له یو بزرګ په علاقه کې خوب ویني ویلار شه او بشر حافی هغه سره ملاقات وکړه زما سلام وته وایا او د سلام نه وروسته وته وای چې ستا پروردگار تا ته هدایت کوي
او تا زما دا نوم بسم الله الرحمن الرحیم اوچت ځای کې خوشبودار لګولې دی او په اوچت ځای کې د اخودلې دی، نو زما به هم دا غیرت وي تا سره چې زما نوم دې معطر کو پورته دې کېښودو، نو زه به ستا نوم په دنیا کې وځلوم او تا به هم یو اوچت مقام ته ځان ته ورسوم، نږدې به دې کم. اوس دې بزرګ چې دا خوب ولید را بیدار شو، نو ده خو بشر حافي پیژنده چې بشر حافي دا یو بدعمله انسان دی، فاسق او فاجر دی او شرابي انسان دی. نو دې بزرګ دا خوب داسې وګڼه چې دا اسې ما خوب ولیدو، خیالي خوب دی. نو په دې خوب یې عمل ونه کو چې شپې له اوده شو، نو دوباره همدغه خوب یې په دغه الفاظو سره بیا ولیدو. نو چې بیا خوب ولیدو نو سار راپاسېد، نو بیا دی وایي چې دا بشر حافي خو یو بدعمله فاسق فاجر انسان دی، شرابي دی، نو دا خو د هغه لپاره دا خوب ټیک نه دی، لہذا دا ما اسې بیا یو خیالي خوب ولیدو. بیا شپې له دا بزرګ وده شو، نو په درېیم ځل تنبیه ورکړی شوه چې تا ته درې مشوره دا پیغام ملاویږي، لاړ شي شابه بشر حافي ته زما دا پیغام ورسوه چې د بسم الله قدر دې کړی، معطر دې کړه او بیا اوچت ځای کې دې ایښې ده، نو زه هم ستا د نوم قدر کوم، په دنیا کې به ظلوم او ځان ته مقام قرب ته به دې رسوم، ځان ته نږدې کوم به دی. نو بس دا بزرګ چې په درېیمه شپه د خوب نه را بیدار شوی دی، انتظار یې کو چې رڼا ولګي، زه به ځم د بشر حافي دروازې له. د بشر حافي دروازې له تللی دی، دروازه ټکېدلې ده، دننه آواز شوی دی چې بشر حافي پرون او بله ورځ داسې نه دی راغلی، هغه په شرابخانه کې وګوره، هلته دې کور ته نه دی راغلی. نو دا بزرګ هلته تللی دی شرابخانې ته، میکدې ته. اوس دې بزرګ دننه شرابخانې ته د ورتلو همت نشو کولی، بهر یو نوجوان ته وی چې لاړ شه دننه د شرابو محفل لګېدلې دی، په هغې کې وګوره بشر حافي نومې نوجوان ته آواز وکړه چې د الله خاص پیغام تاله راغلی دی، بار روزه. نو بشر حافي په حالت د نشه کې چور چور دی، او دغه ټیم کې د بهر نه نوجوان ورغی، تاسو کې بشر حافي څوک دی بار روزه؟ د الله یو دوست راغلی دی او د الله خاص پیغام یې دله راوړی دی. نو بشر حافي په ځان باندې یقین نه کېږي چې د الله دوست راځي او زما تپوس کوي، نو دا ماله نه راځي، دا به اسې چا ویلي. خو بهرحال یقین یې نه کېدو، بیا هم ملګرو راویستوي بار وروځه. نو بشر حافي د خپل ځان نه مایوسه دی، وی دا الله دوست راغلی دی زما په دروازه، ما ته ولاړ دی، خاص پیغام یې راوړی دی، نو یقینا څه د جنت خوشخبري به ماله نه راوړي، خامخا د عذابونو څه پیغام به راوړی وي، د الله د طرف نه د قهر، د غضب او د عتاب څه خبره به راوړي، پیغام به راوړي. بشر حافي په زړه زړه کې وی چې الله مې دې بچ کی، زما توبه، بیا به ګناه ته نږدې کېږم هم نه، خو چې دې بزرګ به ماله څه خاص پیغام راوړی وي. په زړه زړه کې دا خبرې کوي، ملامته دی. او چې کله دې بزرګ سره ملاقات وشو، دې بزرګ ملاقات سره مصافحه وکړو، لاسونه یې وله ښکل کړل او بیا ورته وایي چې الله دا پیغام را لېږلی دی، درېیمه شپه نه خوب وینم چې تا زما نوم معطر کړی دی، نو زه به ستا نوم په دنیا وځلوم او اوچت ځای کې د زما نوم ایښودی دی، زه به هم تا ځان ته اوچت کم، عالیشان مرتبې او مقامات به درله درکمه. بشر حافي دغه بزرګ سره د میکدې نه راووته او د هغې ورځې نه تر د مرګه پورې بیا شرابخانې ته یې په شا کتلې نه دي او پخه توبه یې وویستله. اوس د هغې توبې برکت ته وګوره چې دومره لوی ولی او د الله دوست نه جوړ شو چې د دنیا خلک بیا ملاقات له راتلل، او چې چا به ولیده نو د زړه اطمینان به ورته حاصل شو. څوک به پریشان او دنه بیا دوا واغېسته، پریشانی ختمه شوه. څوک چې به په مصیبت کې راګیر او بشر حافي نه بیا دعا وغوسته، ده به دعا وکړه، نو د هغې مصیبتونه پریشانۍ به ختمې شوې. څوک به څه مشکلاتو کې راګیر او دعا به وغوسته، مشکلات به الله حل کړل، او بشر حافي د ولایت هغه اوچت عالیشان مقام ته ورسېده چې دی به په ځمکه بیا پیزار کې نه ګرځېده، خپیابلې به ګرځېده، ځکه چې دوی دا رب
دا ځمکه فرش ګرځولې دی، دا ځمکه د الله د طرف نه دا یو فرش دی او الله بادشاه دی او د بادشاه د طرف نه چې کم فرش وي په هغې باندې بے ادبی وی چې څوک پیزار سره ګرځي، لہذا زه به خپیابلې ګرځمه. نو د خپل نامه بشرو او چې کله کېړی او پیزار پرېښودل خپیابلې به ګرځېده، نو د خپیابلې ګرځېدو د وجې نه د باندې حافي لقب ولګېده، نو په ده باندې نوم د بشر حافي پورې شو. د الله نه یریدلې د توبې وستلې ده. نو د کم ځای نه د شراب خانې نه لاړو او د جنت عالیشان مقام الله ورکړی دی، الله سره د قربت عالیشان مقامات الله ورکړي دي. نو پکار دی چې مونږ او تاسو هم د الله نه ویریږو، د هرې ګناه نه توبه وباسو، الله ته رجوع وکړو، الله سره روغ او صلح وکړو. بیا تاسو ګورئ د الله نه چې څه غواړئ الله به درکوي. زمونږ غټه مسله دای چې زمونږ اولاد نه وي. که د چا اولاد وي نو هغه اولاد نیکمله نه وي، که د چا اولاد وي او نیکمله نو د روزګار به څه مسله وي. د چا روزګار وي نو برکت پکې نه وي، چا سره روزګار او برکت دواړه وي نو نورې پریشانۍ ډېرې وي. استغفار چې د نن نه څوک شروع کي هغه خلکو ته الله که د اولاد مسلې اولاد به ورکي، د نیک عمل اولاد مسلې اولاد به نیکمله شي. که د چا د روزګار مسلې روزګار به الله ورکي، که د چا د بې برکتۍ مسلې بې برکتي به ختم شي، که د چا نورې پریشانۍ استغفار دی شروع کی، هرې مسلې حل په استغفار کې الله تبارک وتعالی ایښی دی. الله دې زمونږ او ستاسو توبه نصیب کی، د ګناهونو نه الله زمونږ او ستاسو نجات نصیب کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.